السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه چې تاسو په علم کې ده چې د 1 اپریل نه تر 5 اپریل پورې پر ایونت کې سالانه جوړ شو. په هغې کې د پاکستان نه علاوه د بهر ملکونو په زرګونو مېلمنو شرکت وکړو. په دغه جوړ کې د ملک د مختلفو علاقو دپاره مشرانو اجتماعګانې مقرر کړي چې په هغې کې زمونږ د تحصیل ټوپۍ د علاقه ګدون دپاره هم اجتماع مقرر شوه. په هغې باندې موږ د رایوند د مرکز د مشرانو او د مردان د مرکز د مشرانو شکریه ادا کوو. دغه اجتماع به انشاءالله العزیز په 2 تاریخ باندې سهار شروع کیږي او په 3 باندې به د ټوپۍ دپاره دعا وشي او بیا په 3 تاریخ باندې چې سهار شروع شي نو په 4 تاریخ باندې به د ګدون د علاقې چې کوم دی نو هغې دپاره به دعا وشي. دغه اجتماع به په ټوپۍ کې د کارخانو په روډ چې کوم بورډونو چوک دی نو په دغه ځای کې به انشاءالله دا اجتماع کیږي. نو د ټول مسلمانانو خدمت کې درخواست دی چې د دې اجتماع د کامیابۍ لپاره دعاګانې مو غواړئ. په خپلو جوماتونو کې چې کوم دی بسترې مو واچوئ او روزانه د مازدیګر نه تر ماخستنه پورې وخت خپلو جوماتونو له ورکئ چې خلکو سره ملاقاتونه وشي او د دغه اجتماع نه چې کوم دی نو چې څومره مشرانو تقاضي راوړي هغه الله پاک د دې نه پوره کړي چې هغې کې د چلو جوماتونه دي، د 4 میاشتو جوماتونه دي، د کال د 2 میاشتو جوماتونه دي، اندرون او بیرون جوماتونه دي. دا ټولې تقاضې الله تعالی چې کوم دی د اجتماع نه پوره کړي او دغه اجتماع الله تعالی د تمام عالم دپاره د هیڅ ذریعه وګرځوي. په دغه اجتماع کې مختلفې شعبې دي. په دې کې یو د پنډال شعبه ده، په دې کې د بجلۍ شعبه ده او په دې کې د لوډ سپیکر شعبه ده، په دې کې د وضوخانو چې کوم دی نو خدمت دی او دې سره چې کوم دی د کینټینونو خدمت دی او دې سره د پارکینګ د استقبال چې کوم دی نو شعبې دي. په دې ټولو شعبو کې به موږ چې کوم دی نو تکړه نوجوانان د خدمت لپاره پکار دي. نو زما دا درخواست دی چې زموږ د تحصیل ټوپۍ ملګري او د علاقه ګدون ملګري د اوس نه په خپلو کلو کې اوازونه پورته کړي، اواز ولګوي انشاءالله العزیز چې کومې شعبې کومو کلو په ذمه باندې اخیستې دي د هغې شعبو دپاره د اوس نه انشاءالله تعالی ملګري چې کوم دی د خدمت لپاره تیار کړي او هغوی چې کوم دی انشاءالله په دغه مقرر وخت باندې راشي د جماعتونو په شکل کې او زمونږ په پوره تحصیل ټوپۍ کې او د علاقه ګدون کې مستقل د دې لپاره چې کوم دی نو زنانه په کورونو کې روژې ونیسي، نفلونه وکړي، د تهجد لپاره انشاءالله موږ پاڅو او موږ خپل جوماتونه چې کوم دی په اعمالو باندې آباد کړو. دا نن چې څومره رڼا په دنیا کې ښکارېږي دا د دعوت د مبارک محنت برکات دي چې هر ځای کې الله پاک مدرسې قایمې کړي، جوماتونه آباد شو، بهر ملکونو کې الله پاک ګرجې په جوماتونو باندې بدلې کړي او جوک در جوک خلک الله پاک په اسلام کې داخل کړل او زمونږ په دغې مدرسو کې علما کرام او فاضل کرام تیاریږي. دا ټول د دې مبارک محنت برکات دي. د نبی علیه السلام د ختم نبوت په وجه باندې الله جل شانه موږ له دا کار نبوت راکړی دی. په دې باندې موږ ټول د الله تعالی د زړه شکر ادا کړو او د دې د اجتماع د کامیابۍ لپاره د قبولیت لپاره مستقل انشاءالله چې کوم دعاګانې وغواړو او د دې اجتماع لپاره چې کوم دی نو په پوره علاقه کې انشاءالله اواز ولګو. د رب کریم نه دعا ده چې الله جل شانه دا اجتماع قبوله کړي او د تمام عالم دپاره د هدایت ذریعه وګرځوي.